अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स तासु ټول ته په خپل چینل کې خوشاله دوی څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ د کلاس 9 بایولوژي شروع کړل په دغه سلسله کې موږ بایو انرجیټکس چپټر تر رسیدلی وو او په بایو انرجیټکس کې سلیکچر موږ اپلوډ کړلی نن به زموږ ټوټل فوکس وی فوټوسینتھیسس باندې او د فوټوسینتھیسس چې کوم لایټ ریاکشن دی هغه به ډیسکس کوو photosynthesis divides seven into two steps now. One is the light reaction and the next one is the dark reaction. Now اول به light reaction وایو او بیا به ان شاء الله dark reaction وایو. دا light reaction د اصل کې کیږي په کلوروپلاست کې بیا دنه یو سټرکچر دی چې هغه ته تایلاکاید سیک وایي او د تایلاکاید سیک چې کومه ممبرین نه باندې کیږي دا ورال چې کومه سټرکچر دی دا د کلوروپلاست دی پدې کې دا چې کومه سټرکچر دی دا ډبل ممبرین سټرکچر this is basically the structure of thylakoid او دا چې کومه ایریا د دې کې د ریاکشن کېږي په دې باندې موږ بحث کوو د دې ریاکشن د ایکسپلینیشن نه مخکې اول زه تاسو ته ډایګرام باندې کوم او ان شاء الله بیا به تاسو د بوک مطابق چې کومه پوینټونه ان شاء الله تاسو سره شیر کوم نو دې خبر کړئ دا چې کومه سټرکچر دی this is basically thylakoid membrane دا ډبل ممبرین دی یو دا دا خالی چې کومه ځای دی دې ته موږ لیومن وایو دا ټکی یادوئ دې ته موږ څه وایو لیومن دا چې کومه سټرکچر تاسو یې او دا چې کومه سټرکچر یې this is called photosystem دا چې کومه photosystem دی دې خو یو تا دې ته photosystem 1 وایي data photosystem 1 way da yo kamale data photosystem 2 way data photosystem 2 osia sadida our discover showene zakota photosystem 1 way aw da kamale da rusta discover showene zakota photosystem 2 way data baloi photosystem 2 680 photosystem 680 matoi aw data photosystem 700 way was da watoyo دا چې کومه دی دا د نور نه ابزارب کوي 680 ویولنت والا لایټ ځکه ورته فوټو سیستم 680 وایي او دا بل یو چې کومه دی دې ته فوټو سیستم 700 ولې وایي ځکه چې دا د نور نه ابزارب کوي 700 ویولنت والا لایټ ځکه ورته فوټو سیستم 700 وایي اوس که تاسو وګورئ په دې کې زموږ سره اصل کې درې حصې دي دو دې سایډونو ته کې یو دې سنټر کې دی نو دا سایډونو ته چې کومه حصې دي دې ته موږ وایو لایټ هارویسټینګ کمپلیکس دلته چې تاسو لیکم نو دا باندې دوه لپاره دې سایډ کې چې کومه سټرکچر دی دې سایډ ته دې سایډ دې ته وایي لایټ هارویسټینګ کمپلیکس په دې سنټر کې چې کومه حصہ ده دې ته وایي ریاکشن سنټر دې سایډ ته لیکم ریاکشن سنټر ها د دې نمبر څه دا چې کومه سایډونه دي په دې کې زموږ سره فوټوسینتھیټک پیګمنټ دي یعنی کلر باډیز پکې کوم چې د سن لایټ څخه ابزارب کوي لکه کومه پکې د سایډونو کې په دې کې زموږ سره کلوروفیل بی د دې نه علاوه یو بل پیګمنټ ورته وایي هغه ته موږ وایو کیروټیناید څه وایو کیروټیناید د دې نه علاوه یو بل پیګمنټ پکې هغه ته وایي زنتوپل څه وایي زنتوپل ډېر شی پکې صحیح شو کومه دا درې ولیکل او په دې سنټر کې زموږ سره کلوروفیل ا وي په دې سنټر کې زموږ سره صحیح کلوروفیل ا او دې سایډ ته کلوروفیل بی او درشان کې زموږ سره کیروټیناید او زنتوپل وي اوس دلته ځان پوهه کوئ دا چې کومه کلوروفیل بی دی کیروټیناید دی او درشان زنتوپل دی دا اصل کې ارګینیک کمپاونډز دي لکه فار ایگزامپل کلوروفیل ا فارمولا د C55H72O4 درشان میګنیشیم او درشان دې زموږ سره N4 دای فارمولا ده درشان د کلوروفیل ا فارمولا ده اټ مینز په دې کې زموږ سره سړي الیمنټس دي او الیمنټس چې کپر درته د دې ډیټیل وګورئ نه کې اټمز دي او اټمز کې بیا دوی سي یو نیوکلیس بل شیل دي په شیل کې الکترون دي نو د څه کار وشي چې په دې باندې ولګي دا خو په پاڼه کې دا سټرکچر ده دا ورته کوم سټرکچر دی دا په پاڼه کې دی په دې باندې ولګي چې موږ سره څه شي
پدې باندې ولګي د نور رڼا کله چې پدې باندې نور رڼا ولګي ځان په کوي وره نو دا سایډونو کې زموږ سره سړي دا क्लोरोफिल बी रे कैरोटीनॉइड एजेंटल ले दा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दी इट मीन چې دا کلر باډیز دي ارګینیک کمپاوند دي او دته اسیسری پیگمنٹ هم وي اسیسری پیگمنٹ هغه پیگمنٹ دي کوم چې د क्लोरोफिल کوم چې مین پیگمنٹ دی د دې مدد کوي نو په دې چې کار وشي چې په دې باندې سن لایټ ولګي نو زه تاسو دې شو کوم فار ایگزامپل دا کومه چې دا نو سره क्लोरोफिल बी شو دا कैरोटीनॉइड شو او دا شان دي دا زنتوفیل شو دا شان دي سایت ته क्लोरोफिल बी دا कैरोटीनॉइड او دا زنتوفیل شو نو په دې څه ولګي په دې باندې رڼا ولګي کله چې رڼا په دې باندې ولګي یا ساتي په دې کې الکترون په دې کې یې سم الکترون هغه الکترون ته انرژي میلاو شي نو څنګه چې یو کس ته پیسې میلاو شي نو خوشاله شي او چې ټوپونه ونی نو دا په شان دي کله چې دې ته انرژي میلاو شي چاته دی پیگمنٹ باندې کلر باډیز نو دې کې چې کوم الکترون یا اکساید شي سشي اکساید یا ساتي کله چې دا اکساید شي نو رسټ ټایم نه پس بیا دا ډي اکساید کېږي डी एक्साइड केगी नो कले ची डी एक्साइड मतलब दारे ची परिणाम का तो वापस राजी एक्साइड मतलब दारे ची लानी ना भरा यानी द कुशिल न बरशिल नजी और डी एक्साइड मतलब द बरशिल न का तो शिल राजी वजन का वाक्य कले ची दा एक्साइड ची नो दे एनर्जी ची दे गेन करला कले ची दा डी एक्साइड ची नो दा एनर्जी रिलीज कई एनर्जी सा कई रिलीज कई नो ची कले दा एनर्जी रिलीज कई नो आगा एनर्जी ती ख्वा की चिकमा बल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है आगा ही वाली फॉर एग्जांपल कैरोटीनॉइड पे आगा एनर्जी वास्ता नो चिकले आ एनर्जी दे वास्ता नो द दीने दे इलेक्ट्रॉन एक्साइड शी द दे द्वेम कले ची दे एक्साइड शो एनर्जी गेन ला नो स टाइम बस द बी डी एक्साइड केगी चिकले डी एक्साइड केगी नो एनर्जी बी आ रिलीज की नो चिकले एनर्जी रिलीज की नो ख्वा की बल पिगमेंट की चिरागे नो दे फॉर एग्जांपल जेंटोफिल नो कले ची जेंटोफिल एनर्जी ची दे गेन की नो दे इलेक्ट्रॉन एक्साइड कले चले दे इलेक्ट्रॉन एक्साइड नो दे बी डी एक्साइड केगी चिकले दे डी एक्साइड केगी नो दा एनर्जी की वाखली क्लोरोफिल नक्शानी दे साइड हम तक सेम तरीका दा नो आखिर की दा टोल एनर्जी ची दा सो वाखली क्लोरोफिल नक्शानी सेम केस बदलते यानी इधर का हम सर क्लोरोफिल बी कैरोटीनॉइड रिडक्शन जेंटोफिल वजन का बात करें कले ची द डी क्लोरोफिल इलेक्ट्रॉन्स एक्साइड शी नदीना मेनली दो इलेक्ट्रॉन एक्साइड की गिराया साथी सो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन द दिन एक्साइड शी कले ची दो इलेक्ट्रॉन द दिन एक्साइड शी वो स्पेशल की दा वापस रावली की खबर से की ना बल्कि दी तरह से संसार यो मॉलिक्यूल चले तो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सो तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दा दो इलेक्ट्रॉन द क्लोरोफिल न चले गेन की दा चिका मॉलिक्यूल दे द गेन की क्लच दे न दा दो मॉलिक्यूल दो इलेक्ट्रॉन दा गेन की बे दिस कारोशी ची वस यो चेन रिएक्शन शुरू शी चेन रिएक्शन मतलब दा नहीं ची दा इलेक्ट्रॉन द यो मॉलिक्यूल न बलता और प्लकी की डबल न बलता बलता न दलता यो मॉलिक्यूल ची दा के दे प्लास्टोक्विनिन दा दो इलेक्ट्रॉन ची दा एक्सेप्ट की दा सो प्लास्टोक्विनिन बे दिस कारोशी ची दे प्लास्टोक्विनिन न दा दो इलेक्ट्रॉन ची यो बल मॉलिक्यूल ले आगाई एक्सेप्ट की चल तो साइटोक्रोम बी सो तो साइटोक्रोम बी बे दिस कारोशी ची दे न बिया दा दो इलेक्ट्रॉन ची दे दा सरा यो बल मॉलिक्यूल वाली ची दा दे प्लास्टोसाइनिन वस दल तवक्कर कता सुद दो रे दे क्लोरोफिल न दो इलेक्ट्रॉन ची आगा गई मुशवदी इट मींस क्लोरोफिल की द दो इलेक्ट्रॉन कमेरा है बदीरा बाहर से कारोशी बदी ल्यूमन की ये खाली से तो सो ल्यूमन देखिए वाटर मॉलिक्यूल सही वाटर मॉलिक्यूल में बदी में लाइट वालेगी अब द स्प्लिट की कलेच द स्प्लिट की से द वाटर मॉलिक्यूल नो द कन्वर्शी दो हाइड्रोजन होता दीना इलावा दा कन्वर्शी दो इलेक्ट्रॉन होता अब दीना इलावा दीना रिलीशी ऑक्सीजन से रिलीशी ऑक्सीजन अब दा ऑक्सीजन ने चला वो बाहर खजी चलता माहौल का और मुंबई इस्तेमाल अब दा हाइड्रोजन बदलता पाशी दा दो इलेक्ट्रॉन ओवरलैशी क्लोरोफिल का नदी चिकमा कमेले आका पुरशी दे अमल तो फोटोलाइसिस कलेच वाटर स्प्लिट शी द सब जरिया सनलाइट का जरिया नदी अमल तो सोई फोटोलाइसिस वो देखो करें ददी आपका में प्रोडक्शन वो दो इलेक्ट्रॉन आवर से रकम देता
د پلاسټوساینین ته په بل خبره یا ساتي چې دې کې دا واټر مالیکول خو به یو نه دا ډیر شي دلته به ډیر شي څه جمع شي هایدروجن وایي کنه او د دې نه علاوه ډیر شي اکسیجن مبار رواني او به انهیل کو او ډیر شي الکترون چې هغه د دې نه ریلیز کیږي او چاته ملاويږي د کلوروفیل مالیکول ته ملاويږي اوس دې خو کوي اوس د دې نه پس چې کېږي دا پلاسټوساینین چې کومه دا د دوه الکترون چې د اخر کار ورکی چا دی د کلوروفیل اله او یا ساتي د سن لایټ چې دی واجب په دې نه لګي بلکې سن لایټ په دې لګیدل او د دې نه هم دوه الکترون سي اکسایډ شوی اوس دا یا ساتي د دې چې کومه الکترون اکسایډ شو دي نو دا د کلوروفیل نه راغلي کنه د کلوروفیل ا نه راغلي نو د دې چې کومه الکترون د دې چې اکسایډ شو دي راوي کومه د دې چې کومه الکترون تل ورته ورکو خو د دې چې کومه کومه راغلي د دې کومه پورا پوښا بلکې چې کومه واټر سپلیټ وشو دا یې چې کومه الکترون وته اګې د دې چې کومه پورا کو د دې چې د الکترون کومه کومه راغلي هغه د دې چې کومه الکترون هغه پورا کو صحیح شو وز د دې چې نه سو الکترون چې اکسایډ شو دي دوه الکترون د دې نه اکسایډ شو دي نو دا ایکسپټ کی د لازم سره یو مالیکول چې د توې پرایمري الکترون اکسپټر پرایمري الکترون اکسپټر دی اکسپټر دوه الکترون اوس چې کار وشي چې دا دوه الکترون د چا سره پرایمري الکترون اکسپټر د پرایمري الکترون اکسپټر سره نو دا ورکی یو بل مالیکول ته چې د توې ام بي پیروډوکسین سو توې پیروډوکسین بیا دې څه کار وشي چې دغه دوه الکترون چې نو دا زموږ سره یو بل مالیکول له ورته شي چې توې NADP سو توې NADP اوس دا چې کومه NADP د دې په دوه الکترون ورکړل شو دا چرته یې د تایلکارډ ممبرین په خوا کې په دې باندې دی خوا کې د واقعي څه NADP مطلب دی نیکوټین امایډ ډای نیوکلیوټایډ فاسفیټ صحیح شو اوس چې کار کیږي نه دی خو ورکړل چې دا کومه NADP ده نو دلته یو انزایم چې هغه کوي NADP سنتیز صحیح شو NADP سنتیز دې سره ورسره کوي بس صحیح وشي NADP سنتیز یو انزایم دی نو څه کار وشي چې په دې ایریا کې ډېر شي هایدروجن ډېر شي هایدروجن نو دا NADP سنتیز څه کار کوي چې د دې هایدروجن نه یو هایدروجن د NADP سره ورسره کوي دا ساشي زموږ سره NADPH او دا زموږ سره مین یو پروډکټ ساشو چې دا زموږ سره NADPH دا ساشو اوس که تاسو وګورئ د دې نه علاوه یو پروډکټ دا ساشو یو پروډکټ په بل موږ ساتو او هغه ته ATP که تاسو دلته وګورئ دې چې زموږ سره د هایدروجن استعمالي NADPH په ساتېدو لپاره دا استعمالي دلته چې کوم هایدروجن یې هغه استعمالي دا کوم ځای نه راغلی په هغې باندې باسو او دلته تاسو ګورئ دلته واټر سپلیټینګ کېږي اټ مینس په دې ایریا کې هایدروجن سیوا کېږي و چې کله دلته هایدروجن سیوا کېږي او دلته کمیږي مطلب دا چې کنسنټریشن کې ډیفرنس راغلی یو سایډ په سیوا یې بل سایډ کې کم دي نو دې چې کار وشي چې دې کې دا کوم هایدروجن دی د دې لپاره دلته دوه پارټیکل دي دا د دې نه پاس کېږي یو ته H0 پارټیکل وایي او بل ته H1 پارټیکل وایي دې H1 پارټیکل ته موږ ATP سنتیز هم وایو سوتوایو ATP سنتیز اوس کله دا د دې نه پاس کېږي دا هایدروجن مالیکول کله چې دا هایدروجن د دې نه پاس کېږي نو په دې ایریا کې پراته ډېر شي ADP ورسره پراته انارګینیک فاسفیټ ADP ورسره انارګینیک فاسفیټ پراته نو د دې څخه چې کله دا هایدروجن پاس کېږي نو دا کومه پارټیکل له F1 پارټیکل دا د دې یو قسمه ټیکس والی انرژي واخلي او څومره انرژي چې کله والی 7.3 کیلوری انرژي والی څومره 7.3 کیلوری انرژي د دې هایدروجن د پاسینګ په دوران کې نو دا انرژي چې د میلاو شي ADP ته او د انارګینیک فاسفیټ ته او دا کنورټ شي ATP ته څه ته کنورټ شي ATP ته نو په لایټ ریاکشن کې مینلی زموږ سره دوه سیزونه سازيږي one is the NADPH and the next one is ATP دا هغه دوه پروډکټ کوم چې سازيږي پس کې په لایټ ریاکشن کې وزن نو ورکړي دا هایدروجن کوم نه راغلي دا هغه هایدروجن دی کوم چې زموږ سره استعمال شي کوم چې ساشو پس کې د واټر په سپلیټینګ کې او دا راغلي بهر دا هغه هایدروجن دی شو وزن نو ورکړي دا چې کوم مټیریل ATP او بل NADPH
دا هغه مټیریل چې دا اوس موږ یو بل ریاکشن ته وایو ته ډارک ریاکشن او دا غوښنه مخکې لګي ایکسپلینیشن کوو لایټ ریاکشن په کوم ځای کې کیږي د تھایلاکایډ په ممبرین کې تفصیل موږ وی کلوروفیل مالیکول اگزام کې لایټ انرژي او د دې نیگیټیویټي تیار شي په اخر کې फोटोलाइसिस पक्की कीगी वाटर पक्की स्प्लिट कीगी दो हाइड्रोजन था ऑक्सीजन था द दीनी 11 दो इलेक्ट्रॉन था कम ची बेद क्लोरोफिल ची कम इलेक्ट्रॉन होती दा डिफिशिएंसी पर पे हाइड्रोजन ची कमरे या सादे दा योजेशी द एनएडीपी सरा एनएडीपी रिड्यूस हो यानी रिडक्शन हो और रिडक्शन सा कोई ची कले योजेस हाइड्रोजन ऐड की दा कन्वर्ट्स की सता एनएडीपी एस Okay, and the next one is mainly two things ma'am. Then the two sequence आती है वो ADP आती है वो बल NADPS आती है अब तक वो बेस हमारी मतलब कि पटार रिएक्शन की तो नेक्स्ट टॉपिक बेस वो पटार रिएक्शन है वो तो किताब डायग्राम डाले जिस सनलाइट राशि ADP को पास बैठी और NADP और वाटर एंटर की दास यूनिट चले उसे शिफलाइट रिएक्शन की तो ADP आती है NADPS आती है वो O2 रिलीज की ऊपर कम की रिलीज की आगे तफसील मानता लगता हो no da overall bas samani pa light reaction nani dena pas inshallah mun abya dark reaction mai see you in the next lecture channel ne bhi channel ab nahi subscribe kar no shamti amako channel subscribe kar thanks for watching wassalam